او تمثيل ذكر الى الله جل جلاله وحدانية او توحيد فكمال امتلائية او ظهور کی مثال دارے لکه یو چراغ او نیووی او باغی که اعلی قسم تیل د زیتون د ونې واچي او بیا هغه چراغ په یو شیشه کې بند کړي چې د هغې په وجه باندې هغه رڼا نوره ښایسته شي لکه د لاټین شیشه چې به وه نو دننه پکې مومباتي بلېده او د شیشې په وجه باندې به یې هغه رڼا ښایسته شوه هغه لمبې به ترېنه ختمې شوې او دارنګې چراغ دی او د اعلی قسم تیل نه بلیږي تیل اعلی قسم د زیتون دي والتین والزیتون د زیتون ونه ده نو لهذا د هغې تیل اعلی وي چې د هغې نه بلیږي او بیا یو شیشه کې دا چراغ چې دی نو بند کړی شي او بیا دغه چراغ چې کوم دی په شیشه کې بند کړو په یو تاقچه کې کښېږدي تاقچه به د دیوالونو کې مخکې وه مخکې به کورونو کې ډېرې خلکو بلولې نو په کور کې به یې دیوال کې تاقچه جوړه کړې وه هغه ځای غوندې به و چې بل طرف ته یو خصوصي وي چې بل طرف ته ودې وي یو چې بل طرف ته دي ودې هغې ته تاقچه ویل کېږي نو دا ډیوه یې په هغې کې ایښې وه دا به د دې ځای وبلېږي نو الله فرمایي چې یو ډیوه ده د اعلی قسم تیلو نه بلیږي بیا یې دغه ډیوه په شیشه کې بنده کړه او دغه شیشه دې په تاقچه کې کېښوده نو هغه رڼا یې راغونډه شوه او رڼا یې ښایسته شوه دارنګې مثال د الله جل جلاله د وحدانیت او د توحید دی د کائنات د هرې ذرې نه د الله جل جلاله د وحدانیت رڼا راشي د کائنات په هره یوه ذره کې چې سوچ او فکر کې د الله جل جلاله د یووالي رڼا ترې راوځي بیا الله جل جلاله انبیاء کرام راولېږلي د انبیاء کرامو تعلیماتو په وجه باندې او دارنګې اسماني چې څومره کتابونه دي د هغې په وجه باندې په هغې کې رڼا نور هم زیاته شوه اخیره کې الله جل جلاله رسول الله مبارک راولېږه د رسول الله مبارک په رڼا باندې هغه رڼا نوره ښایسته شوه نوره چې دی نو ظاهره شوه نو دا مطلب د نور نه علا نور نو دا د الله جل جلاله د وحدانیت مثال دی یهدي الله لنوره من یشاء هدایت کوي الله جل جلاله دې نور د توحید او د قرآن ته یعنې قرآن الله جل جلاله هغه خلکو ته ښایي هدایت الله جل جلاله هغه خلکو ته کوي او دارنګې ایمان الله هغه خلکو ته ورنصیب کوي چې خوښه یې شي د گویا کې د یو سړي مسلمان کېدل او نیک کېدل دا په مشیت او په اراده د الله جل جلاله باندې دي ويضرب الله الامثال للناس او الله جل جلاله داسې قسم مثالونه خلکو ته چې دوی بیانوي والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله دا خو متعلق دی بيهدي الله لنوره من يشاء سره انو مقصد دا دی چې کومو کسانو ته الله جل جلاله نور د هدایت ورکوي اکثر په مساجد او مدارسو کې بیا وي یعنی الله جل جلاله چې کوم خلکو ته نور د هدایت ورکوي او هدایت د پاره د خلکو د هدایت ذریعہ جوړي او په خپل په صراط مستقیم باندې رواني نو داسې خلک داسې قسمه خلک کم ځای اوسېږي اکثر په جوماتونو کې وي اکثر په مراکزو او دارنګې مدارسو کې وي دا معنا شوه یا فی بیوت اذن الله متعلق دی د یوقدو سره نو معنا دا ده یعنې د ایمان چراغونه بلیږي په کورونو د الله جل جلاله کې د ایمان چراغ او د ایمان رڼا کوم ځای کې وي نو د الله جل جلاله کورونه کوم دي جومات مدرسه مراکز خانقاه مرکزونه دا ټول د الله جل جلاله د دې کورونه دي ولهذا د هدایت رڼا دلته الله جل جلاله خوري خلکو ته هدایت د دې ضرورت هغه چې دلته ملاوي بیا الله فرمایي فی بیوت اذن الله په داسې کورونو کې چې حکم کړی دی الله جل جلاله د هغې تعظیم مراد دی جومات دی ان ترفع چې دې ته عزت ورکړی شي عزت ورکړی شي نو دا معنا ده چې د دې ابادي په اعلی قسم باندې او ښایسته وکړی شي او دارنګې د دې صفایي او د دې تعظیم چې کوم باطني تعظیم د زړه نه انسان کوي چې هغه چې دې وکړی شي ویذکر فیها اسمه او په دې کې الله جل جلاله یاد کړی شي یا الله فرمایي یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال دا د قسم خلق او سړی چې هغوی د الله جل جلاله تسبیح وایي معنا انس کوي په دې جوماتونو کې سحر او ماښام سحر ماښام معنا دا د پنځه واړه وخته لمونځونه سحر ماښام راغی ټول ترې مراد دي
خلق سوق دي دا غي صفت الله جل جلاله کوي چې کوم خلق مجموعتونه کوي دا الله جل جلاله ورونه آبادوي او دا الله جل جلاله عبادت کوي او دا الله جل جلاله تسبيحات بیانوي هغه قسم خلق کوم دي لومبي صفت دي چې رجال دا سړي دي معنا دا دغه چې نو کمال رجولیت موجود دي اعلی خلق دي دیو نمبر 2 صفت دي لا تلهيهم تجارت کول سوداګری کول دوی لره غافله کوي د الله جل جلاله د دین او د جماعت او د مونږه بعض خلک د الله جل جلاله د دین او د مونږه غافله شي د دنیاي کار په وجه باندې الله فرمایي تجارت هم دوی کوي ولیکن تجارت سرا بیا هم دوی د الله جل جلاله د دین نه غافله کیږي ولا بيع او دار خرڅول اغشتل دا هم د الله جل جلاله د یاد نه هغه چریانو نه غافله کوي و اقام الصلاه او دار کې دین نه کوي دا تجارت او بیع د پابندۍ کول د مونږه او دار کې وګیتا زکات د زکات ورکول لا یعنی د دنیاي کارونه کوي تجارت هم کوي او بیع اغشتل خرڅول هم کوي ولیکن باوجود د دینه دوی چې دینو فکر د الله جل جلاله نه غافله کیږي اقامت الصلاه او ایتاء الزکات بیا هم چې دینو غافله کیږي او سلورم صفت داري يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار چې د یریږي هغه ورځ نه چې باغې کې بغټ ورشي زړونه او سترګې ورځ د قیامت دې مراد ده چې د قیامت ورځ بزړم د هر انسان ګډ وړي او په یاره کې وي او دارنګ سترګې به دې نو هم واځي پاتې شي ولیکن الله فرمایي چې دې د آخرت نه یاره کوي ليجزيهم الله احسن ما عملوا دا د صد پارا د دې لپاره چې الله جل جلاله دې د خسته بدل دې اعمال ورکړي چې کوم عملونه دنیا کې نیک کوي دا الله جل جلاله عبادت کوي او الله جل جلاله یادوي چې الله جل جلاله ورته د خپل فضل نه دا اجر او ثواب هغه چې ورکړي والله يرزق من يشاء بغیر حساب او الله جل جلاله دې ورکړي هغه چې په هیڅ بي حساب الله جل جلاله کو ارشاد فرمایي الله نور السماوات والارض الله جل جلاله